نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا د میږ په وطن د میږ په پښتانه خوره باندې یو داسې شخصیت یو داسې لوړ کردار چې پیمان میږي په الفاظ کښې نشي ټولولی د مفتي منیر شاکر چې ډېر په ظلم سره ډېر په جبر سره یې په هغه مقدس ځای کښې چې د میږ د مسلمانو هغه ته لوی احترام دی په جامات کښې یې ننه په شهادت ورسوه، نه یې رژا ته وکتل، نه یې د میږ مقدس مکانات او نه د میږ دغه وطن ته وکتل. خو دا په شاکر مفتي صاحب باندې اټک نه دی، دا میږ په اسلام باندې د میږ په مقدس دین باندې او د میږ په لوی تاریخي قوم په پښتین قوم باندې حمله دو. نور خدا د دغه خورې د دغه وطن نه اول شهید دی نه اخیرنی شهید دی. خو خدای دا وکړو چې مفتي صاحب د دغه پښتین قوم د دغه خورې د دغه وطن اخري شهید وګرځي. هغه ظالمون هغه جبرون چې د پښتانه وینه یې تیا کړي دو په مختلف شکلونه کښې تیا کړي دو چې مازید دغه هدایت خدای پاک ورته وکړو. نو انشاءالله میږ چې څومره هم پښتین قوم دی یا د میږ رښتینکی نسل دی د مفتي صاحب په شخصیت د مفتي صاحب په کردار باندې و فخر کو او خدای د میږ ټول ته توفیق وکړو چې د ده کردار د ده په دغه خوره په دغه وطن باندې څومره هم مزاحمت کړی دی همیش په صحیح معنا باندې د ده په قدم لوټ شي هغه مزاحمت مې ژوندی وساتي. نو سابو انشاءالله د میږ د مفتي صاحب اټکی ډېر درین دی. خدای شته چې بیخي هغه سړی جرات هم نشي کړلی. په 3 بجې د مفتي صاحب د شهادت جنازه په بغیناران کښې په پېښور کښې لمانځي. نو ټول قوم ټول ولسینه په وخت ترتا کوشش وکړئ د مخته له اعمال د تیارولو دپاره په جنازه نه بعد یوه فیصله کړي. انشاءالله هغه فیصله و په شریکه ټول قوم کو. نو بیا هم ټول ته یایه چې مفتي صاحب ژوند دا د دغه خورې د دغه وطن دپاره قربان که باید د ده قربانۍ میږ ضایع نه کړي، د ده دغه لوړ شخصیت میږ که ژوندی ساتي. سابو جنازه کښې په جنازه کښې چې کومه فیصله کېږي پاو د میږ عمل وي پاو د میږ امین وي. نو بیا یې ور ذکر کړه چې د میږ د مفتي صاحب د شهادت جنازې لمینځو په 3 بجې په بغیناران کښې کېږي. نو ټول خلک کوشش وکړئ چې په وخت راشئ.